ګرانو تاسو ته کېدای شي د ووټ په هکله باندې معلومات وي یا نه. ووټ داسې یو قیمتي شی ده چې د ووټ تقدس خیال وساتئ. ووټ داسې یو څیز ده چې د تا او د ما په ووټ باندې یو غړی یو ممبر اسمبلی ته تللی شي، یو ممبر اسمبلی نه پاتې کېدی شي. نو که چېرته تا ما دا ووټ غلط استعمال وکړو د ما لکي مروت عوام دا زه بیا دا یو ځل دا پیغام در کوم، نو هغه د غلط ووټ استعمال سره دا ګناه تا او ما پسې ځي. دا مخلوق خدا به سبا تا ما ته بد دعا کوي. او بله خبره ده چې 15 کاله ټایم تیر شو، کوم سابقه ممبران چې وو مخکینی پخوانی ممبران هغوی تاسو هر څه په سکرین باندې پراته دي. خو زه دا وایم چې دې ځل تاسو ووټ اهمیت وپېژنو. ووټ یو قیمتي شی ده، خپل ضمیر مه خرڅوئ او د پیسې ته لګته ورکئ. اصلي سیاست طرف ته راشئ، ځانونو کې شعور راولئ، ځانونو کې شعور اجاګر کړئ. ولې چې که چېرته نن داسې واسطي لکه هشام خان دا اسمبلی ته لاړ شي چې هغه د کرپشن نه پاک سړی دی، هغه وداوټ کرپشن، هغه وداوټ لالچ چې هغه کې نه لالچ شته. دا د یتیمانانو د مسکینانو د یتیمانانو او د مسکینانو او د غریبانانو همدردان خلک دي. که چېرته داسې کوالیفاید خلک، داسې قابل خلک مونږ اسمبلی ته ولیږو او د خپل ووټ قیمتي کو. خو زه به صرف دا ووایم چې ووټ خرڅوئ ما صرف او صرف پی ټي آی ته ورکړئ. خدای دې پاره دا یوه واحده پارټي ده چې دا د کرپشن نه پاکه پارټي ده. او بله دا خبره چې همیشه دپاره دغه خلک چې دي، نن تاسو وګورو پتانو کې وګورو تانه کلچر ختم ده، پټوار کلچر ختم ده، دفترو حالات وګورئ. دا د چا برکت ده؟ دا چې کوم پخوانی د عمران خان صوبایي لیول باندې پروینشل لیول باندې کوم ګورنمنټ و د پرویز خټک په قیادت کې اسپتالونو حالت وګورئ چې مخکې به نه دوایي میلاوې دا نه څه اوس هر څه میلاویږي. نو زه دا وایم چې ووټ خیال وساتو، ضمیر فروشي نه ځان بچ کړئ، ووټ مه خرڅوئ. بای زر 2000 روپۍ باندې به تا ما څه وشي؟ په زر 2000 روپۍ باندې وت روړه نه کېږي. هر څه الله تعالی کوي. الله تعالی نه غواړه غیباني ثوابونه چې الله ما ته غیباني ثواب وکړي. خو داسې خلکو ملاتړ پکار ده لکه هشام خان ده یا نور طارق سعید صاحب ده چې کومه مونږه ممبران دي د پی ټي آی. او بله خبره ده چې دا د تاسو مونږه د مستقبل مسله ده. په خپلو بچو به خیال ساتو. اشفاق مینا خیل د قومي اسمبلی چې کوم کینډیډیټ ده، نو تاسو مونږ ته پکار دي چې مونږ د دوی سپورټ وکړو. پیسې پسې بنځو، انسانیت په پیسې نه راځي. انسانیت یو بیله شی ده. رحمان بابا فرمایي چې انسانیت څه په پیسې څه په دولت نه دی رحمانه، انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه. او بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه ده. نو زه به دا ووایم چې مین شی اخلاق ته، مین شی انسانیت ته. محبت لویه سجده ده، هر شی پروردګار کوي. نو تاسو موږ د خدای پاک د ووټ خرڅولو نه وساتي. او موږ به دا عهد کوو، دا موږ وعده ده چې په 25 جولای به موږ د پی ټي آی بوتونو ته ووټونه اچوو بغیر د پیسې نه، بغیر د لالچ نه. نو ډیره مننه. پاکستان زنده باد.